من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين أو كما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم مسلمان لكم آيات كريمة سورة يوسف ما نورس درو بدي سورة يوسف کی اللہ جل جلالہ مونږ تاسو ته ډېر رهنمایي او ډېر د زندګۍ د تېرولو اصول بهترین انداز کې الله پاک بیانوي. کله چې الله جل جلاله انسان پیدا کو انسان ته د علم ډېرې ذریعې او ډېرې لارې ورکړي لکه حواس خمسه دا پنځه لارې چې دا د علم د انسان دې سره علم حاصلولی شي. انسان چې علم حاصلوي په هغې کې وړاندې ذریعه اولنۍ لار چې ده هغه کاتل او لیدل دی او نظر دا د علم د حاصلولو یوه ذریعه ده. دویمه ذریعه او لار د علم د حاصلولو هغه ژبه ده چې دې سره دا د انسان دپاره د علم یوه آله او یوه ذریعه ده. لکه یو څیز ته ټسټ کې او د هغه ذایقه معلومې دا علم تعالی دا درکوي. درېیمه ذریعه هغه غوږونه دي قوت سامعه ورته چې وایي چې دې سره انسان د یو او د بل په اواز کې تمیز کولی شي او دا د انسان د پاره د علم آلات او ذریعې. او څلورمه ذریعه هغه انسان ته الله جل جلاله هغه د لمس او د مسح ورکړی دی لاس سره چې دا د ذریعه د علم دی. چې کله یو سیز باندې
سړی لاس راکړي ورته علم حاصلېږي چې دا شی دی لرګی دی کاڼی دی ونه ده. بیا بله پنځمه ذریعه او لار د علم چې انسان ورسره په هغې باندې علم حاصلوي هغه قوت شامه ده. د پوزې کم قوت چې الله په دې پوزې کې ایښودی انسان ته د ښه او د بد سمیل او د پین وغیره د دې علم په دې ذریعه باندې کېږي. دا د انسان د علم ذریعې دي. دا کم پنځه ذرایع او پنځه لارې چې دي د دې علم تعلق د انسان د بدن سره دی. دې هغه علم تعالی درکړي چې هغې تعلق د انسان د باډۍ او د بدن سره وي. جب تا ته وایي دا شی بې خونده دی دا مه خوره دا تاله نقصان درکوي. د دې نقصان بدن پورې دی باډۍ پورې دی. د غوږونو چې کوم نقصان دی دا دوست دی دشمن دی دا ځناور دی د اواز د سپي دی وغیره د هغې تعلق هم د انسان د بدن سره دی. دغه رنګې قوت شامه چې کوم ده د پوزې د بین کم قوت چې دی د دې تعلق هم د انسان د بدن سره دی. غرض دا چې د دې پنځو طریقو باندې چې کوم علم حاصلېږي د دې پنځو واړو علمونو د دې تعلق د انسان د بدن سره وي. خو لیکن انسان صرف د باډۍ نوم نه دی انسان د دوه څیزونو نوم دی. یو د انسان جسم دی او دویم د انسان روح دی. دا کومې آلات او کوم لارې چې ما تاسو له بیان کړې د دې تعلق د انسان د بدن سره دی. خو د انسان روح ته چې کوم علم فایده ورکوي او د کوم علم تعلق دی او ضرورت دی نو چونکې انسان دا روح دا عالم ارواح نه د بري نه راغلی دی د دې هغه آلات او لارې دلته کې نشته دی. په دې دنیا کې د دې باډۍ او د دې روح چې کوم علم حاصلولو لاره ده هغه لار دلته کې دنیا کې نه ملاوي. روح سره چې کوم علم تعلق لري هغه علم الله جل جلاله د برنا د روح سره راولېږي. روح چونکې د برنا راغلی نو د هغې علم هم الله د برنا راولېږي. اوس که چېرې دنیا کې یو سړی کم علم او کم قرآن او کم پیغمبر تعلیمات چې الله را لېږلي دي د دې نه هټ کر په یو تعلیم کې کامیابي لټوي او منزل ته ځان رسول غواړي نو دا سړی په غلطه روان دی هېڅکله هم نه رسېږي. محترم الله جل جلاله څنګه چې د دې جسم متعلق کم بیماری دي او دوايانې دي هغه بیماری هم د دنیا نه لګي او د هغې هغه شفا او د هغې دوای هم الله د دې ځمکې نه پیدا کړي. چونکې روح چې کوم بیماریانې دي او د روح چې کومه بیماری ده نو هغه یو داسې بیماری ده چې د هغې علاج د دې دنیا په دوایانو کې نشته دی. روح چې کوم بیماری ده رذیل اخلاق بغض حسد منافقت کفر شرک وغیرہ چې څونه مرضونه دي نو د هغې دپاره الله جل جلاله د هغې علاج راولېږو. قرآن کریم کې الله وایي وشهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس. بیا په 15 سپاره کې الله وایي رحمایي ده دلته وایي رحمایي ده او 15 سپاره کې الله وایي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اے دنیا والو انسانانو کچری تاسو د روح بیماری ختمول غواړئ کچری تاسو د روح فساد ختمول غواړئ نو ګورئ د دې علاج
الله وفيه شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء. الله وی ما چې قرآن نازل کړی دی، قرآن ما لېږلی دی، الله وی دا شفا ده. ګوره دا دې دپاره نه دی راغلی کوم چې موجوده دور کې خلقو د دې نه دا جوړ کړی دی. قرآن کریم شفا ده، د بدو اخلاقو شفا ده. قرآن کریم د منافقت د بیماری شفا ده. قرآن کریم د کفر او د شرک د بیماری شفا ده. قرآن کریم د بغض او د حسد د بیماری شفا ده. قرآن کریم دا د بهترین اخلاق او اسلور ده. قرآن کریم د مینې محبت اسلور ده. قرآن کریم د امن او د امان اسلور ده. الله وی تاسو د قرآن کریم نه امن ملاویږي، خوشحالي به ملاویږي، راحت به ملاویږي، بهترین اخلاق به ملاویږي. د دې د وجنه خبر می تاسو ته کوله چې قرآن کریم الله جل جلاله د روح د بیماری د علاج د پاره راوړی. تاسو به اورېدلی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تور راغستی را او په ټول تورو کې خطرناک تور راغستی را او روان دي او داوی دا د جذبې دا زبدي توري باندې خطرناک زهر هم لګولې دي چې په دغه توري باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قتلوم. کله چې خپل اوخي کر راغې خور کر راغې کور تر راغې نو د شفا یو پانه ولیدا، د شفا آیاتونه ولیدل چې ګوري خور الناس د اوخي الناس د قرآن کریم تلاوت کوي. کله چې دی زینو باندې دی آیاتونو باندې د عمر فاروق نظر ولګېدو، طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. کله چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د بیمارو د کفر او د شرک بیمار انسانو کله چې دا شفا زینو ولیدل نو هغه کیفیت بدل شو، مرض په ختمېدو شو. کله چې لاس ورته لاس کې واغستو الله جل جلاله د تمام بیمارونو ورته شفا. نن موږ د قرآن کریم نه دا علاج پرې خو دی، کوم علاج د پاره چې الله قرآن را لګي موږ هغه پرې خو دی. موږ نور سره یو دمګر راوته او کستا سو خیال لازم د ایران نو کله کم ځای نه راغلو زموږ دا بے علمه دا جاهلان وزیران هم ورته جوغي اندولي پیر صاحب راغلی دی. دغه حشر په تاسو پرون لیدلې کچانه لیدلې ما سره شته سورګیره او تک سور سره او چوف دم به کو خیال راځي. حکومتي سطح باندې هم ډېر غټ پروتوکول وته او چاړهګان به هم ټیکولي. هغه پرون کې مې راو خره هغه ایجنټ اصل کې د مغربي دنیا زموږ د مسلمانانو دا ذهن عجیب طرف ته ګرځولې دي. خبره قرآنی تعلیمات به زده کوي خو قرآنی تعلیماتو باندې عمل بنه کوي. دا یو ذهن دراله جوړ کړي او حالان کې قرآن کریم چې شفا ده کړو دې د پاره راغلی چې په دې کې د روح د بیماریانو شفا ده. روح د چې کومه بیماری لګي الله وي داغه شفا په دې کې ده. نو بهر حال ما تاسو له خپل خبره شروع کړې و دا غي د پاره د تمهید چې سورې یوسف کې الله پاک مونږ او تاسو له یو څو اصول بیانې چې زما بندګانو تاسو چې ژوند تیروئ او بیا یو اسلامي طرز او طریقې باندې ژوند تیروئ نو الله